میگا کولان چې دا به کله سسپیکټ کوي چې کله کلاسټریم ډیفیسایل انفیکشن یا نه بعد ابډامینل ډیسټنشن سیستمیک ټاکسیسټي او یا السریټیو کولیټس پیشنټ پرایر هیسټوري ته السریټیو کولیټس یو ورته ناصافه کی غول بنشي ابډامینل ډیسټنشن او سیستمیک ټاکسیسټي آی مین هایپوټنشن ټیکیکارډیا فیور لیوکوسایټوسس دا دته سیستمیک ټاکسیسټي نو ابډامینل ډیسټنشن پلس سیستمیک ټاکسیسټي از السریټیو کولیټ میگا کولان سټیپ وایز ډایګنوز دی سره اولنې خبره چې کلینیکل ډایګنوز دی ابډامینل ډیسټنشن او سیستمیک ټاکسیسټي دی ولیدل کنه نو دا دغه میگا کولانی هو فرست سټیپ چې دی هغه څه دی ابډامینل ایکس ری ویری امپورټنت دا زبر بار خطا کوم په دغه کې میگا کولان کې ټول ناول نه ایکس ری کوي چې تا ته کولانیک ډایلیشن پته ولګي کولانوسکوپي بیري انیما دی طرف ته بنوي چې دا پرفوریشن ریسک زیاتې نو اول نه ابډامینل ایکس ری او منیجمنت به څنګه کوي نان پر اورل آی وی فلویډ براډ سپیکټرم انټي بایوټیک او آی وی سټیراید کلاسټریم ډیفیسایل کیس چې کنه پای کې سټیراید مور کو ځکه چې هغه انفلیمیشن د وجه نه دی او انفلیمیشن چې راو سټیراید د وجه نه مزید سلو شي صحیح ده نو پاغي کې سټیراید مور کا او چون دغه چې دی د السریټو کولیټس والا چې دی پای کې میگا کولان کې سټیراید ورکي او د کلاسټریم ډیفیسایل ای کې انټي بایوټیک هغه آی وی وینکومایسین سوري اورل وینکومایسین یا فیډاکسومایسین او میټرانیډازول ان سویر کیس صحیح ده خو انیشل مینجمنت سے ان پی او آی وی فلویډ براډ سپیکټرم انټي بایوټیک سټیراید او پرپوریشن او یا پیروټینیټس ولا علامات را ل میگا کولان سره نو بیا سرجری دا ډایرکټ به کولیکټمی نه کوي چې کله پرپوریشن پیروټینیټس یو امپورټنت پوینټ پرایمری سکلروزینګ کولنجایټس چې کنه دا په میډل ایج مین کې کامن دی او پرایمری بیلری سیروسس چې د میډل ایج وومن کې کامن دی مین د دې پریزنټیشن بالکل سیملرلی ډیفرنس چې هغه میګنیټک ریزونانس کولنجو پنکریاټوګرافي چې دا هغه منته کې موږ دا ډیفرنشیټ کوو ځکه چې په دغه کې به پرایمری سکلروزینګ کولنجایټس چې کنه پای کې انټرا هیپاټیک سره د ایکسترا هیپاټیک ډک انوالومنت ومي یعنی ایکسترا هیپاټیک ډک چې د هغه منته هغه کې وتا بیډ آن سټرنګ اپیرنس سټرکچر الټرنیټینګ وذ ډایلیشن یعنی بیډ آن سټرنګ اپیرنس ایکسترا هیپاټیک ډک کې ملاویږي پرایمری سکلروزینګ کولنجایټس کې او پرایمری بیلری سیروسس کې صرف انټرا هیپاټیک انوالوبل پرایمری سکلروزینګ کولنجایټس سره د دغه سنیری ورا کړی کولان کینسر سوري کولان کینسر السریټو کولایټس بایل اسید ډایریا بایل اسید ډایریا چې کنه دا چې کله پیشنټ کولیسیسټکټمی وکي یا کرون ډیزیز ورته او یا ایلیل ریزیکشن وکي دا درې کیسز چې کولیسیسټکټمی کرون ډیزیز ایلیل ریزیکشن دینه بعد واټري نان بلډي ډایریا چې دا د دې ته وی بایل اسید ډایریا د سپیشل فیچر څه دي چې دا روټین بعد کې خدا سنیرو کې اکثر نه منشن کړي نارمل دبليو بي سي نو فیور صحیح ده دا انفلیمیټری ډایریا نه ده نه انفلیمیټری ده نو د دې وجه نه پدې کې فیور او دبليو بي سي چې هغه نه رایز شي او دا کولیسټرامین ټرایل سره بالکل حقیقي یو سم لیتا دي کې کنفیوز کولای څنګه شي چې دا کرون ډیزیز سره کمپیر کی آی کوم واټر ډایریا نو کرون ډیزیز چې کنه او سیستمیک انفلیمیشن او انفلیمیټری ډیزیز د دې وجه نه د کرون ډیزیز په ډایریا کې فیور او لیکوسایټوسس چې هغه ورسره او کله بایل اسید د وجه نه نو پای کې با فیور لیکوسایټوسس نه دي کې دا ډیر اساني سره کنفیوز کول شي پیشنټ د کرون ډیزیز هیستوري به راکړي نو سټډي سوچ دام دي چې کرون ډیزیز کې ټرمینل ایلم خراب دی ټرمینل ایلم کې د بایل اسید ابزارپشن کیږي نو د تاسو دا ډیر چې د کرون ډیزیز د وجه نه ده او کنه د بایل اسید ډایریا ده ځکه چې دواړه کرون ډیزیز کې کېدي شي از ا فلیروم کېدي شي او ډیو ټو مال ابزارپشن اف بایل اسید د ټرمینل ایلم هغه د وجه نه کېدي شي نو مین فرق په څه کې کفیور لیکوسایټوسس نو دا فلیر دی د کرون ډیزیز فیور لیکوسایټوسس نو بایل اسید ډایریا بل close differentiate very close differentiate bile acid diarrhea with Clostridium difficile infection لکه بعض اوقات سنیرو راکړي اوس ورته د امبوس هغه درشنو کوم چې طلب راکړي چې انټي بایوټیک اغستې دی اوس ورته واټر ډایریا ده او که اگین سیم خبره چې ورسره که دغه و سیستمیک ساینو فیور هایپوټنشن ټیکیکارډیا لیکوسایټوسس وغیرہ نو تبا زی Clostridium difficile colitis ته او کدا ورسره نو صرف ډایریا وا with no fever صحیح ده لیکوسایټوسس نو ته بازي د بایل اسید ډایریا ده مثلا الفاظو کې سسپیکټ کوي بغیر بایل اسید ډایریا چې پیشنټ دی with history of cholecystiectomy ileal resection یا کرون ډیزیز او هغه نه بعد ورته واټر ډایریا ده with no fever لیکوسایټوسس او بایل اسید سیکویسټرنټ چې د کولیسټرامین کولیسټریفول او کولیسفیلام دې سره خشوا د ایکسلنٹ کوېسچن پر راکړل ټیسټینګ لپاره دا 42 کالو ښځه ده
5 هفتو نه ورته ډایریا ده. واټر سټول دي چې د 4 هفتې مخکې دي انټي بایوټیک اخیستی مټرونیډازول اینډ سیفټرایکزون. نو سړی سوچ دی چې کېدای شي کلاسټریډیم ډیفیسایل کولایټس وي، خو نه د کولیسیسټریکټمي هم کله کرون ډیزیز هسټري ورته هم ده. نو دا شک بوزي چې دا بایل اسید ډایریا ده. مین فرق اوس په کوم ځای کې راشي چې کله دته نه فیور شته او نه ورته لیوکوسایټوسیس دی. نو فیور لیوکوسایټوسیس پکې ایبسنټ دی. نو د دې وجه نه دا څه دی بایل اسید ډایریا ده انیشیټ کولیسټرامین. دا کلاسټریډیم ډیفیسایل کولایټس ولې دی؟ کلاسټریډیم ډیفیسایل کولایټس لپاره ضروري ده چې انټي بایوټیک چې د هغې 3 میاشتې مخکې اخیستی ویدن 3 منت انټي بایوټیک اخیستی هغې نه بعد ډایریا راشي، خو ورسره به فیور لیوکوسایټوسیس هایپوټینشن ټیکیکارډیا وغیره یعنی سیسټمیک ساین به ورسره وي. نو دې کیس کې انټي بایوټیک ټیم هم 3 میاشتو نه زیات شي او بل سیسټمیک ساین ورسره هم نشته ځکه بایل اسید ډایریا شوه. کله پیشنټ وذ اکیوټ کولیسیسټایټس راشي که نه مرفي ساین پکې د پازیټیو دی، رایټ اپر کوادرنټ پین دی وذ فیور لیوکوسایټوسیس ټول نه الټراساوند وکړه. صحیح ده، الټراساوند نه کونه شوه نو هایډا سکین به کوي د نه لیف زون ته کې به لیوکوسایټوسیس ته ملاویږي. ښه مطلب اول نه الټراساوند بیا هایډا سکین، دا خو مشهوره خبره. منیجمنټ سره اول نه آی وی فلویډ ان پی او انالجیزیا، دینه بعد براډ سپیکټرم انټي بایوټیک ډایرکټ به سرجري ته ټوپ نه وای. براډ سپیکټرم انټي بایوټیک لایک پیپرسیلین ټیزوبیکټم یا سیفټرایکزون میټرونیډازول مرکول شي. پیپرسیلین ټیزوبیکټم ما ته الریډي یاد دي، سیفټرایکزون میټرونیډازول یاد ساته. او بیا ډیفینیټیو ټریټمنټ څه دی په اکیوټ کولیسیسټایټس کې؟ هغه دی ارلی لیپروسکوپیک کولیسیسټریکټمي ودین 72 هاور، ایمرجنسي کولیسیسټریکټمي پکې ته نه وهي. دا دغه اکیوټ کولیسیسټایټس سنیره وی راکړو ما پکې د ایمرجنسي کولیسیسټریکټمي او غلط دی. ایمرجنسي چې دا صرف امفیسیمیټس کولیسیسټایټس واقع چې په کوم کې ته د پکال بلیډر کې ای ار میلاو شو کوم چې ډایبټیز ایمین کمپرومایز کې کیږي. نو عام کولیسیسټایټس چې دی په دې کې آی وی فلویډ انالجیسک اول نه ورکا، دینه بعد پیپرسیلین ټیزوبیکټم سیفروفلکساسین یا میټرونیډازول، سیفروفلکساسین پلس میټرونیډازول دې دوه کمبینیشن کې نیوان ورکا. او بیا ډیفینیټیو ټریټمنټ سره په 3 ورځو کې دنده کولیسیسټریکټمي وکړه. نو په اپشنو کې کله راکړې هفته کې لکه دې کې اپشن و چې 6 هفتې پس ولا کولیسیسټریکټمي کو دا هم غلط دی. او که ودین 3 ډے راکړو نو هغه هم صحیح. خو اول نه دغه ان پی او انالجیزیا ورپسې انټي بایوټیک دریم سټیپ چې دا سرجري ده within 72 hours. اسوفیجل رپچر چې دی که نه د دې منیجمنټ موږ څنګه کوو؟ اول نه امیډیټ سټیبلایزیشن ضروري دی. صحیح ده، ان پی او ورکړه، لارج بور آی ویز، اګریسیو فلویډ او سپلیمنټل اکسیجن. دینه بعد براډ سپیکټرم انټي بایوټیک ورکړه. دا سټیپس اکثر روم خو دا په دغه کې اسوفیجل رپچر کې انیشل منیجمنټ کې راځي براډ سپیکټرم انټي بایوټیک او پی پی آی. صحیح ده، نو اول نه تاسو وکړو ان پی او اګریسیو فلویډ سپلیمنټل اکسیجن براډ سپیکټرم انټي بایوټیک پی پی آی. دینه بعد انیشل ایمیجنګ چې دغه چیسټ ایکس رے دی په اسوفیجل رپچر کې. صحیح ده، که ایکس رے منته کې صحیح پته ونه لګېده نو بیا واټر سالوبل کنټراسټ ته لاړ شه، واټر سالوبل ګیسټروګریفین اسوفیګوګرام. صحیح ده، دا به ټرای کړي. او که واټر سالوبل کنټراسټ منته هم پته ونه لګېده دا به په سنیریو کې راکړي چې نه په ایکس رے منته پته ولګېده نه په واټر سالوبل کنټراسټ پته ونه لګېده نو بیا به ته سی ټي چیسټ ته ځي وذ آی وي کنټراسټ. صحیح ده، نو سی ټي سکین اف چیسټ وذ آی وي کنټراسټ دغه نه واټر سالوبل کنټراسټ اسوفیګوګرام نه بعد راځي. او انټي بایوټیک وایي اسوفیجل رپچر کې کوم ورکوي؟ اګین هغه کوم چې کولیسیسټایټس کې ورکوي پیپرسیلین ټیزوبیکټم یا سیفټرایکزون میټرونیډازول. ویری بیوټیفل کنسپټ. السریټوکولیټس چې دی که نه د دې 3 قسمه دي: مایلډ، ماډریټ، سویر. مایلډ چې دی که نه لیس دین 4 سټول پر ډے وي، مایلډ سیمټم، نو انیمیا، نو سیسټمیک ساین. ماډریټ چې دی پای کې سټول 4 نه زیات شي خو مایلډ انیمیا وي ورسره او سم سیسټمیک ساین. صحیح ده، نو پاولونیک انیمیا نه وه او سیسټمیک ساین هم نه و. په دویم کې انیمیا هم د سیسټمیک ساین هم دی. او مین فرق پاولونیک مایلډ کې سټول لیس دین 4 پر ډے او په ماډریټ کې ګریټر دین 4 پر ډے. سویر کې سټول ګریټر دین 6 پر ډے، چی یا چی نه بزیات سټوري پر ډے. دین علاوه انیمیا، فیور، ویټ لاس او ای اس آر ګریټر دین 30 چې دی دا ورسره سویر فیچر علامات دي. دا سکرین شاټ کړه چې صحیح ورته یاد شي. صحیح ده، نو اوس منیجمنټ به څنګه کوي؟ مایلډ چې دی په هغې کې به څه کوي؟ ټاپیکل یا اورل میسلامین ورکوي. صحیح ده، په دې کې سټیراید ورکولو ضرورت نشته، نه د اورل سټیراید نه د آی وي سټیراید، جست میسلامین ورکه په مایلډ کې. ماډریټ ټو سویر چې په دې کې موږ ګلوکوکارټیکایډ ورکو بیا آی وي یا اورل. صحیح ده، او په سویر ریفریکټري کیس کې ایمیون ماډولیټر ورکو. ایمیون ماډولیټر چې دی که نه دا موږ په ډېر زیات سویر کیس کې لکه چې نه زیات ډایریا شوه، انیمیا شوه، فیور، ټیکیکارډیا، ویټ لاس دای ورته او سټیراید منطقي ونه شو که نه نو بیا موږ ایمیون ماډولیټري طرف ته ځو. یا سټیراید چې هم زیات ټایم دپاره په کلونو نه شو ورکولی نو ایمیون ماډولیټري طرف ته موږ الټرنیټیولی لاړ شو. په دې کې موږ ازاتایوپرین، 6 مارکیپټوپیورین، سایکلوسپورین، ټي ان ایف وغیره ورکو.
یو اسمبلی کنفیوژن ټریپ دی کې څه دی سټیراید چې دی که نه ورسز 5 امینو سلسلې کې دی کې 5 امینو سلسلې کې یا میثلامین ورته وایي نو په دې سټیراید کې به ته کوم چوز کوئ سټیراید آر اونلی فار ماډریټ ټو سویر ناٹ مایلډ مایلډ کې به صرف میثلامین ورکوي surgery only for refractive یا complication like megacolon ulcerative colitis پر high yield buzzword څه دي فرایبل بلیډینګ میکوزا یعنی میکوزا چې کنه دومره فرایبل چې انډوسکوپي سره دخیږي وینه تیر روانيږي او لاس فاسکولر مارکینګ ویری ویری high yield pseudo polyp او lead pipe pseudo polyp lead pipe is very very high yield for ulcerative colitis دینه لو crypt abscess ulcerative colitis پر څه فرایبل میکوزا pseudo polyp او decrease هاسټرا crypt abscess دا دی السریټیو کولیټس لپاره دی کرون ډیزیز چې دی که نه نو په دې کې به صحیح اپتس السر مطلب د نور ایکسټرا انټسټاینل انوالومنټ پکې ته راغی نو اپتس السر شو دې نه علاوه سټرکچر اینډ نیرو لیومن راکړی به چې په کولانوسکوپي منته کې لیومن چې دی هغه نیرو دی او دې نه علاوه نان کیزیټینګ ګرینولوما چې دا هغه پکې ته میلاویږي بل کرون ډیزیز چې دی که نه د سموکینګ سره ورسن کېږي او دا اسوسییټډ دی ACA antibody سره صحیح د دې کې رائټ لوور کوادرنټ پین ویټ لاس B12 ډیفیشنسي اکسیلیټ کډنی سټون او ګال سټون چې دا یاد ساته ډیر زیات اهمه خبره ده په دې کې د دې ریسکی د رائټ لوور کوادرنټ پین د ټرمینل ایلیم د وجنه د نرو ویټ لاس چې او په دواړو کې د B12 ډیفیشنسي د پدې کې ځکه چې ډیوډینم ایلیم مطلب سمال انټسټاین انوالومنت دی او هغه د وجنه B12 نه ابزارب کیږي اکسیلیټ کډنی سټون ته ته په فیس پاتره او ګال سټون چې د بایل اسید لاس د وجنه ګال سټون چانس پدې کې زیات دی او سموکینګ سره ورسن کیږي او ACA انټي باډي سره اسوسییټډ دا پیرینل ډیزیز لایک فیشر ټیکس فیسټولا وغیرہ جوړول شي او دا السریټیو کولیټس چې کنه دا پی ان کا سره اسوسییټډ ده او سموکینګ از پروټیکټیو ان السریټیو کولیټس وکرون کې رائټ لوور کوادرنټ پین ډیو ټو ټرمینل ایلیم او په السریټیو کولیټس کې لیفټ لوور کوادرنټ پین موستلی ډیو ټو کولان ټینس مسور سره ومي دا څو کله ماشوم را لوس ټول ورته 2 to 3 اپیسوډ ډے پر ډے صحیح ده نو دا مایلډ خبره لاړه دته کریم پی ابډامینل پین جنرالایز فټیګ او ویټ لاس دی صحیح ده لوور ابډامینل ټینډرنس دی او مایلډ لیکوسایټوسس دی ورته فیور ورته الموست نشتی نو اپیسوډ 4 کم دی دا څه دی مایلډ نو مایلډ کې ما سټیراید واهلو پرنسلون نو سٹارټ وذ میثلامین ان مایلډ ماډریټ ټو سویر کې وا چې کله 4 نه زیات ماډریټ او چې کله 6 نه زیات سویر نو هغه کې به بیا سټیراید طرف ته سوچ کوي اکلیزیا کې بیسټ انیشل ټیسټ سره هغه د بیریم سوالو پیمانه بډوي کا پیرنس ملاویږي کنفرمیټری چې دی موست ایکوریټ ټیسټ نو هغه څه دی اسوفیجل مانومیټری پیمانه کې به انکریز لوور اسوفیجل سپینکټر ټون او دریم دی انډوسکوپي جست ټو رول اوټ سیډو اکلیزیا کوم چې موږ سره اسوفیجل کینسر دی لیټ سټیج کینسر دی ټریټمنټ اپشن موږ سره سدي په اکلیزیا کې بیسټ چې دی هغه نیومټیک ډایلیشن دی د فرست لاین دی فار د موست پیشنټ هو کان ټالریټ نیومټیک ډایلیشن کنو پاسیبل نو بیا هیلر مایوټومی او یا پر اورل انډوسکوپیک مایوټومی دا کولای شو غوړل نیومټیک ډایلیشن دا په دې کې یو بوټالینیم ټاکسین انجکشن دای په امبوسنر کې 51% کسان وهلو کنه بوټالینیم ټاکسین انجکشن چې کنه ودا به ار ورکي چې کله های سرجیکل ریسک مطلب اولډر پیشنټ یا سیګنیفیکانت کورماربیډیټی دی ور سره چې سرجری نشي برداشت کولی نو هغه لوا بوټالینیم ټاکسین انجکشن وای نور فرست لاین چې دا نیومټیک ډایلیشن دی به هیلر مایوټومی ده بل اپشن کې اکثر اسوفیجل سټنټ راکړي اسوفیجل سټنټ چې دی کنه د سیډو اکلیزیا دی پر موږ اسوفیجل کینسر چې دی ځکه کینسر ریپیډلی گروث کوي کنه نو لیومن بیا نه روکي نو موږ سټنټ ولګو چې لیومن چې دی هغه اوپن پاتې شي د اسوفیګس چې کله د ایمیج راکې کنه چې پای کې کوین دی او هغه په سټمک کې نښته دی صحیح ده نو هغه بیسټ انیشل وسی ډیسچارج اینڈ انسټرکشن ټو ابزرو د پیشنټ فار سپانټینیس پیسیج دا کریکټ انسر دی سټمک کې چې کوم کوین نه کنه دا په یو نه ولا 2 هفتو کې پاس کې انویشن چې دی او ډیسچارج کا دا موست پروبیبلی سپانټینیسلی پاس کې وې دی یو لاندې اپشن وکنه چې ډیسچارج د پیشنټ ان شیډول فالو اپ ایکس ری ان 24 اور دا ویزه غلط دی کنه چې دا به الکه ډیسچارج کوي بیا 24 اور کې ګوري چې کله اسوفیګس کې کوین خته و صحیح ده نو کوین چې دا خو هارمفل نه دی کې اسوفیګس کې خته نو سټیل ډیسچارج کا او 24 غنټې ټایم ولا ورکا ځکه چې د دې دوباره مانیټرینګ ضروری دی که 24 غنټو کې
اسوفیګس نه پاس شي نو بیا انډوسکوپیک ریموول کوي. او یا سټامک کې دی خو ورسره علامات څه دي؟ سټامک کې کوین دی خو ورسره فیور، ابډامینل پین، وومیټینګ، هیماټیمیسیس یا میلینا وغیره ډیولپ شو. مطلب جی آی بلیډ ورسره راغی، فیور، ابډامینل پین، وومیټینګ راغی او پیشنټ کوین چې د په سټامک کې دی نو ته به ولګي هغه ټایم کې به ډسچارج ورته 24 غنټې کې راشه. او که سټامک کې او ورسره ته به دا علامات ورته نشي، څه کمپلیکیشن نشته نو بیا واپس یې مه راغواړه، بس ورته وایي چې کور ته ورشه یو نور له 2 هفتو کې به په خپله پاس کړي. نو سملی هاي رول فارن باډي انجیکشن څه دي؟ اسوفیګس کې او سیستمیک ساين ورسره لکه ډرولینګ شو، ډیسفیجیا شو او ایروي ریسک شو نو ارجنٹ انډوسکوپیک ریموول لا. اسوفیګس کې وا خو اسیمپټومیټیک ونه ابزرو فار 24 اور ریپیټ ایکس ری فار 24 اور کا سټیل موجود ونه انډوسکوپیکلی ریموو کا 24 غنټې نه بعد. کسټامک کې وا یا بیانډ وا او اسیمپټومیټیک ونه ابزرو فار سپانټینیس پیسج واپس یې مرا غواړه بس ډسچارج کوي په خپل پاس کې بیغه مشه. او که شارپ ابجیکټ او ملټیپل میګنټس یا بیټری وا نو بیا ایمیډیټ انډوسکوپیک ریموول وکړي. ملټیپل میګنټ څه چې هغه یو بل ټریک کی او ابسټرکشن بو کې انډسټاینل ایکانوکوس کس ګرینولوسس چې کنه په دې کې شیپ ډاک سره پاتې کېدو هیستوري وي او بیا په لیور منطقه کې کیلسیفاید سیست جوړ شي او هغه سیست چې کله سرجری کې وچړي نو هغه سپیل اوټ شي او هایپوټنشن کاس کې او په هایپوټنشن کې به تصور کوي دا انفلیکټریک شاکی دي کې به اپینفرین ورکوي. چې کله اپنډیسایټس سنیریو د الله کلی کنه او ان کمپلیکیټډ اپنډیسایټس نو ایمیډیټ اپنډکټمی کا. کله اپسس جوړ شي مطلب ډیلیټ پریزنټیشن د 15 ورځې پس راغی اول نه اګنور کړي اوس اپسس جوړ شي دی فیلګامون دا د کنه چې انفلیمیټری ماس په جوړ شي هغه روست به اپسس ته کنورټ کیږي. مطلب اپسس نه مخکینی سټیج دی او رګلی به شي رائټ لوور کوادرنټ منطقه ور سره ماس ته اپنډیسایټس سره نو اپسس فیلګامون کې ویچل کې ای انټي بایوټیک ورکای او ډرینیج ورکای اف ګریټر دین 3 سنټی میټر نو ډرینیج کوم یو پرکټینس ډرینیج بابا کې تا کوي او دینه بعد به انټرول اپنډکټمی کوي. انټرول اپنډکټمی بوس کې از انکریکټ لاندې اپشن کې راکړی وګان. انټرول اپنډکټمی مطلب دا ریکنه چې کله اپسس یا فیلګامون دی نو ای انټي بایوټیک ورکا پرکټینس ډرینیج وکړه 3 سنټی میټر نه زیاتو او بیا چینه والا 8 هفتې بعد دغه وکړه اپنډکټمی کو دي ته انټرنل اپنډکټمی او سی ټی سکین وکړه کوي چې کله ډایګنوز ان کلیر په اډلټ کې نو اډلټ کې به سی ټی سکین کې ماشومان کې الټراساوند کوي چې ډایګنوز ان کلیر. کولوریکټل کینسر چې کنه دا لیور ته ډیر زیات په اسانه مخ کې سپریډ کی نو که پیشنټ د الله کله وذ بلډ سټول او سره کله چې هیپاټومیګالی ته یا ټینډر نوډول په لوب لیور منطقه میلاو شو سیده یا ملټیپل نوډول به راکړي نو دا څه چې د کولوریکټل کارسینوما میټاسټاسیس ټو لیور. ویری امپورټنٹ کی یو ایس ام رول فار ټراما چې کله پینټریټینګ ابډامینل ټراما یې کنه نو پای کې ګن شاټ واوند دیولې نه ډایرکټ لیپراټمی طرف ته مزه کا پیشنٹ انسټیبل پته وسنګ لګي چې سیستولیک بلډ پریشر نه وینا کوم اکثر 100 راکړي یا 95 راکړي 110 راکړي کنه نو هغه صحیح دی اوکې ده چې نو وینا کوم یا پیروټینایټس یا ان کنټرول بلیډینګ نو ایمرجنسي لیپراټمی وکړي. او که پیشنٹ سټیبل وذ نو پیروټینایټس نو بیا به سی ټی سکین کوي وذ آی وی کنټراست. 29 مین راغلی ګن شاټ واوند ورته شه د ابډامین ته اوس بلډ پریشر 115/70 دی اس بی پی چې د هغه 90 نه زیات دی. بل خبره دته نو ګارډینګ ار ریباوند ټینډر نشتی مطلب دا چې پیروټینایټس ورته هم نشتی او بلډ پریشر چې هغه سیستولیک دی 90 نه زیات یعنی 115 دی صحیح دی سټیبل دی نو د سی ټی سکین اف ابډامن او دیټ از کریکټ ون ما لیپراټمی هلو ما خدا سوچ کو چې بس چې ګولای ولګید نو بس ډایرکټ په لیپراټمی ته نه اس پی پی او دا وګوره پیروټینایټس. 41 مین دی with the 3 ورځې dull pain دی in the right buttock worsen with defecation. say the buttock pain دی worsen with defecation وی د شي کینی هغه د وجنه درد زیاتیږي او په physical examination باندې کې 3 سنټی میټر erythematous tender fluctuant mass باندې شو in the right perianal region نو ما سوچو چې دا زرته hemorrhoids دي صحیح ده خو hemorrhoids دا نه دي ولی چې اولنې خبره چې دې کې لیکل چې pain with defecation او دغه د کنه بیا فلکټوینټ ماس مونږ شو د سړی هیمراید تر ته بوزي دا هیمراید په دې نه دی کنه چې د سره سره د بلیډینګ ذکر نه دی کړی هیمراید پریزنت وذ بلیډینګ. دویمه خبره چې په هیمرایډز کې به فم ماسي ناٹ فلکټوینټ ماس صحیح ده پیرینل ریجن کې به فم ماسي دلته فلکټوینټ ماس خبره کړله فلکټوینټ او نو هیستوري اف بلیډینګ چې دا شو کې چې دا پیرینل ابسس دی. کریکټ انسر از انسیجن اینڈ ډرینیج.
دا کافي ښکلی کوېسچن دی ځکه چې دې کې هایپوتایرایډیزم او هسټري هم د هایپوتایرایډیزم د وجې نه څه چل کېږي کانسټیپیشن وي او کانسټیپیشن د وجې نه هیمارایډز جوړېدی شي او دې کې نو هسټري اف بلیډینګ دا یې امبوس په ایکسپلینیشن کې لیکلي ځان نه نو هسټري اف بلیډینګ او بله خبره نو فم ماس دلته فلکټوینټ خبره کړله که نه یعنې فم ماس نه دی فلکټوینټ دی نو دې دواړو خبره بوتله څه طرف ته د پیرینل ایبسز هایپرټرافیک پایلوریک سټینوسیس ان انفنټ چې دی که نه نو په دې کې ټول ناول نه وخو ته آی وي فلویډ انټي او دغه ورکوي الکټرولایټس ورکوي هغې منیجمنټ ټولو کول نه ضروري دی بیا ډایګنوستیک دپاره موږ څه کوو ابډامینل الټراساؤنډ کوو او که الټراساؤنډ اپشن کې نو راکړی اپر جی آی سیریز راکړی نو سټیل هغه کریکټ دی نو ابډامینل الټراساؤنډ اپر جی آی سیریز کې ته این ون چوز کولی شي که دا دواړه نان ډایګنوسټیک وو نو بیا ته اپر جی انډوسکوپي کولی شي یعنی اپر جی انډوسکوپي چې دا په پایلوریک سټینوسیس کې دا به هله کوي چې ابډامینل الټراساؤنډ او یا اپر جی سیریز چې هغه انکنکلوسیو نو بیا اپر جی انډوسکوپي وکړه سي ټي سکین چې دا په چرته هم نه کوي ویدا سر نه دی څه رول نشتی په د هایپرټرافیک پایلوریک سټینوسیس ډایګنوزیس کې الټا ماشوم چې دی هغه ایکسس ریډیشن ته ایکسپوز کړي اوس کولیډوکولیتیسس کنسپټ ډسکس کوو کولیډوکولیتیسس څه شی دی چې کله سټون چې دی هغه په کامن بایل ډک کې ونښلي ویری ویری هایډ سټون چې کله کامن بایل ډک کې ونښلي ته وایي کولیډوکولیتیسس نو بز ورډ به صحیح سټون ان سی وی ډي انکریز کنجوګیټډ بیلیروبین انکریز الکلاین فاسفیټیز ان جی جی ټي او ډایلیټډ بایل ډک صحیح د بایل ډک په ډایلیټ شي ځکه چې ګټه پکې نښتې ده او ډایرکټ بیلیروبین الکلاین فاسفیټیز جی جی ټي ورایزي او کولی کې رایټ اپر کوادرنټ پین ان جانډینس وي نو کلاسیک پرزنټیشن از رایټ اپر کوادرنٹ پین جانډینس انکریز LFTs نو دا کولیډوکولیتیسس دی چې کله پیشنټ دی او کولیسیسټکټمي وکړه او سټیل هغه ته پرسسټنټ جانډینس دی نو مطلب دا دی چې دنه یو کاڼی پاتې شي دی په سی بي ډي کې کولیډوکولیتیسس کې فرست سټیپ څه دی هغه د رایټ اپر کوادرنٹ الټراساؤنډ چرته هم یا MRCP RCP طرف ته مزه اول نه انیشل ټیسټ چې دی هغه رایټ اپر کوادرنٹ الټراساؤنډ دی که دا انکلیرو نو بیا MRCP وکړه او که MRCP او الټراساؤنډ دواړه انکلیئر نو بیا به ERCP ته لاړ شي هغه بیا ډایګنوسټیک او تھراپیوټیک دواړه دي انویسیو دی ځکه اخري کې پکار دی منیجمنټ څه دی که کولیډوکولیتیسس اونلی دی مطلب انفیکشن وغیره ورسره نشتی نو جسټ ERCP سټون ایکسټریکشن وکړه مطلب ERCP چې دی موږ سره تھراپیوټیک هم دی که نه نو هغې په ترو منته کې دا کاڼی راوباسه او بیا لیپروسکوپیک کولیسیسټیکټمي وکړه چې دوباره دا کار ونه شي که کولنجایټس و نو هغې کې به ورسره فیور لوکوسایټوسس هایپوټینشن نو په هغې کې به ارجنټ ERCP ډیکمپریشن پلس انټیبایوټیک او که اف پینکریاټایټس فرام CVD سټون نو سپورټیو کیر وکړه ERCP اف ابسټرکشن پرسسټ اوس یو اسمبلی کنفیوژن ټریپس ګالسټون او کولیډوکولیتیسس کې څه فرق دی ګالسټون چې دی دې ته جسټ کولیلیتیسس وي نو دې کې جسټ کولی کې رایټ اپر کوادرنټ پین او نارمل LFT وي او په کولیډوکولیتیسس کې به LFTs چې دی هغه AB نارمل شي او جانډینس به ورسره راغلي مطلب دا دی چې صرف ګالسټون چې دی که نه کې کولی کې رایټ اپر کوادرنټ پین نارمل LFT او کولیډوکولیتیسس کې ورسره ایډیشنلي څه راغلي LFTs اب نارمل شي جانډینس او CBD کې د ابسټرکشن د وجې نه ډایلیټډ ډکټس میلاویږي او کولیډوکولیتیسس کولنجایټس کې څه فرق دی کولیډوکولیتیسس کې فیور لیکوسایټوسس نه او په کولنجایټس کې خپل ټریډ دی شارکوټ ټریډ یعنی فیور جانډینس راټ اپر کوادرنټ پین نو فیور لیکوسایټوسس چې دی دا ډیفرینشیټ کوي کولنجایټس د کولیډوکولیتیسس نو there is no fever in leukocytosis د انکریز بیلروبین LFT چې دی دا ډېر زیات دا مین ډیفرینشیټینګ دی خاص کر انکریز بیلروبین دا د کولیسیسټایټس نوم دا ډیفرینشیټ کوي ځکه چې پای کومه فیور رایټ اپر کوادرنټ پین خو بیلروبین پکې ته نارمل او کولیډوکولیتیسس کې بیلروبین چې دی هغه انکریز یعنې جانډینس او ابنارمل LFTs دا 42 وومن راغله انټرمیټنټ شارپ رایټ اپر کوادرنټ پین ورته راځي نو انټرمیټنټ سټون د وجې نه انټرمیټنټ پین وي صحیح ده دې نه علاوه فیور ورته نشته ټمپریچر یې 37 دی یا 98.6 فارنهایټ نو ټمپریچر چې دی هغه ابسولوټلی نارمل دی نو مطلب دا دی چې دې ته څه فیور میور نشتی دې نه علاوه الکلاین فاسفیټیز چې دی هغې رایز دي او ST رایز ده او بیلروبین رایز دي نو ډایرکټ بیلروبین هم رایز دي خو فیور لیکوسایټوسس ورته نشتی او ورسره انټرمیټنټ رایټ اپر کوادرنټ پین دی او LFTs اب نارمل یعنی الکلاین فاسفیټیز او ST دواړه اب نارمل او جانډینس ورته هم دی یعنی بیلروبین هم زیات دی
او intermittent pain هم دی نو دی شي د کولیډیکولیتیسیس which of the following is most appropriate next step in diagnosis ما ERCP وهل نو trans abdominal ultrasound is first choice ERCP ټولو کې لاس ده